مفتی صاحب یو ملګری دا تپوس کوي چې د اقامت حقدار څوک دی او د اذان په شان د اقامت جواب ورکول هم پکار دي یا خاموش پاتې کېدل پکار دي؟ د شریعت مطهره پرو سره د اقامت حقدار هغه کس ته چې کم کس اذان کړل. ځکه یو ورځ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د بلال رضی الله عنه په ځای باندې زیاد ابن حارث صدای رضی الله عنه ته فرمایل وي ته اقامت وکړه، ځکه زیاد ابن حارث رضی الله عنه اذان کړو. نو معلومه ده شوه چې کم کس اذان کوي هغه د اقامت زیات حقدار دی. خو کچې یو سړی داسي چې هغه اذان په خپل وکي او د اقامت اجازه بل کس ته صراحتن ورکی یا دلالتن ورکی یا بل کس اقامت وکي خود د دغه په اقامت باندې ناراضه کیږي نه، نو بیا د بل کس هغه اقامت کولو کې څه کراهت نشته. او څنګه چې د اذان کلمات ویل او د هغه جواب ورکول پکار دي، دغه شان دي د اقامت کلمات چې کله ویل کیږي او د اقامت جواب هم ورکول مستحب دي. خو چې کله قد قامت الصلاه ویل کیږي نو په هغه ټیم کې اقامها الله و ادامها ویل پکار دي. جزاکم الله.